بسم الله الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. جناب سپیکر ډیره مننه. ما خیال دی په تاریخ کې اول ځل ډاکټر صاحب نن د حقیقت سپیچ افتتاح وکړه. نو ان شاء الله تعالی څنګه عوام په موږ باندې اعتماد کړی دی او دلته حلف اوچت کړی دی موږ عوام ته کار کوو او دا حالات به درست کوو او جمهوریت تحفظت به کوو. ان شاء الله تعالی دویم سپیچ ته ډاکټر صاحب نه بعد ما دی نن د دې افتتاح مو کوو. دا جرأت کوو چې دې قوم او دې عوام سره څه روان دي د دې ذمہواري پاس پروردګار دی بیا لاندې د عوام نمایندګانو دی د مو دی. ان شاء الله تعالی چې کله دا حقیقي مجلس مو شروع کوو حالات پټې کېږي سپیکر صاحب. ولې چې کله قانون مو په خپله جوړوو بیا عمل په نشو کولی بیا هغه حالات زه به زنده مثال در کوم. ډاکټر صاحب ډېرې خبرې وکړې هغه خبرې زه نه ریپیټ کوم. زنده مثال سپیکر صاحب دا دی چې په 9 ستمبر باندې 2 ورځې مخکې یوه جلسه وشوه د پاکستان تحریک انصاف. نن 8 تاریخ باندې 8 ستمبر باندې نن د هغې جلسې دومره زور ورکړی دی چې چا خپې نه لګېږي په ځمکې باندې. تاسو د دې خبرې سوچ وکړئ چې بېګا په نیشنل اسمبلی کې هغه امینګان صاحبان د پی ټي آی څخه اسمبلی نه ګرفتار شو. ډېر شرم مقام دی چې اوس سړی هغه د عوامي نماینده وي و بیا نیشنل اسمبلی وفاق نه قانون پاس کیږي. و سپیکر صاحب دپاره شرم خبره دی د قومي اسمبلی چې ته فارم 47 باندې راغلی ته دومره غلام یې چې ته د خپل ممبر تحفظ نشي کولی. نو که سپیکر صاحب د هغه شی سپیکران یا دا شی وزیر اعظم یا دا شی افسران په دې ملک مسلط وي بلکل ما په کار نه دي استعفا ورکړي. نن تا ځان غلام جوړ کړی دی. نن د تا یو جمهوري حسن دی جلسه. نن عمران خان سره ټول قوم ولاړ دی ته به د چا نظریې باندې ډکا چوي. لکه څرنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه چې کله یې موږ اوچت کړو په جیل کې قسم قسم هغه راکړو چې یار تا به دا جوړ کړو دا جوړ کړو دا پارټي پرېږده. ولې بیا جمهوریت منعه شوه. زه به سپیکر صاحب د خپل ځان خبره ته وکړم. بیسیکلي زه یو اورسیز بزنسمین یم ټول مو پېژني 6 کلام په سینټ کې تېر کړي دي. زه بهر ملک کې ما باندې دلته اف آی آر ریکارډ دي چې کله های کورټ ته ما خپل ټریولینګ ډیټیل وښیل چې جناب زه خو بهر یم دا اف آی آر ما باندې په کوم قانون کې کارت دی. نو چې کله ډي پي او ډي سي نه تپوس وکړو هغه ورته ویلو چې دا پی ټي آی کس دی دا پی ټي آی ته جنډې ورکوي دا پی ټي آی سپورټ کوي. نو ما ورته ویلو چې ډېر افسوس خبره دی چې زه د خپلې پارټي سپورټ نشم کولی نو بیا څه ضرور دی چې زه د پارټي ټایم خرابوم. سپیکر صاحب غنه علاوه مو اورسیز پاکستانی محب وطن خلک یو. مو بار نه ډېر په تکلیف پیسې ګډو دلته انویسټ کوو. مرې کې ما یو پراجیکټ شروع دی خاص د مریم نواز کور مخته دی و دغه بلډینګ اپروول شته مکمل طور پر ما سره هر شی شته بایلاز مطابق دی. نو دغه د ما بلډینګ باندې یو 30 مرتبه اپریشن وشو. ولې دا کاست پی ټي آی دی. زه تاسو نه دا تپوس کوم د اسمبلي ممبرانو نه چې اورسیز کاس په تکلیف پیسې وړي په خپل ملک کې انویسټ کوي څنګه د پی ټي آی کاس ویږي چې د ملک نه ته وباسه خپې. نو ما په مرې کوټ کې دا خبره کړې دی چې دا د ما ملک دی زه به انویسټ هم کوم انویسټ به مزله کوم زه به د حالاتو مقابله هم کوم زه به انشاءالله تعالی چې خپل حقوق وي چې هر څومره زور وکړي نو انشاءالله زه به سلامي نه کوم زه به اندو خلکو ته شکست ورکوم. دا خبرې ټولې په ریکارډ دي. بیا تاسو ته پته شته سپیکر صاحب کله چې د الیکشن دور شروع شو داسې ممبر نشته چې په هغه باندې اف آی آر نه وي کاټ. نور خو په ځای پرېږده
څه په مو باندې 302 کارت چې تا کراچي کې مړی کړی دی ما سره ټول شته حالانکه زه کراچي ته په شته عمر دې ټایم کې 2-3 کاله کېږي زه کراچي ته تللی نه یم بهرحال موږ ټول های کورټ مهرباني ته ټول چیلنج کو ما وټلې سیل کې ما فلور میلیونه سیل کو څه ته ما ودره الیکشن ته ما ورته قسم کړی دی لا اله الا الله محمد رسول الله څه مرګ دی کوي زه شهادت ګڼم خو زه به دا الیکشن کوم حالانکه ما ته کیپ الیکشن ته اراده نه وه ما ځکه بیا خدای چانس راکړه زه به سینټ الیکشن کوم خو ضد هم کړی دی مقابلین هم کړی دی د ایمان یو تقاضا وه ما یې کوم انشاءالله سپیکر صاحب زه به دا خبره وکړم درته چې کله مو ممبران جوړ شو انتاره نه حلف خسته دی نن څه د ملک سره څه روان دي دا ناقابل برداشت دي دا مو نشو برداشت کولی نن به مو د کې پي کې اسمبلي نه د جمهوریت تحفظ اور انشاءالله تعالی لکه څرنګه ډاکټر صاحب ویلو فوج د مو دی څه کوم په سرحدو باندې ډیوټي کوي چاته شهادت میلاویږي څوک مطلب تکلیف میلاویږي په سړی ګرمۍ کې ډیوټي کوي هغه د مو سار تجونه دي خو نه هغه خلک چې هغه په طاغوت قوتونو باندې ناست دي غټې غټې ودې ورسره دي دلته مطلب ټول خلک غلط استعمالوي کله نشو برداشت کولی انشاءالله ګریوان ته بلاس شو دا ملک ته مو دی دا ملک مو نور غلام نشو ساتلی که چیرې په دې ملک باندې مو رحم ونه کړ سپیکر صاحب لکه څرنګه ډاکټر صاحب ویلو الله رب العزت مو معاف نه کړي هېڅ ضرورت نشته چې موږ د اسمبلي کې ناست یو او مقصد دا تقریرونه کوو په تش تقریرونه هم نه کېږي دینه بعد انشاءالله مو خدای پاک سره دا وعده دی په دې اسمبلي کې عوام ووټ راکړی دی او سپیکر صاحب دا غټه خبره دا دی مو دا چا ووټ دی پر نه دی کړی چې ته ما ته روډ جوړ کا ته ما ته بمبو لګوه ته ما ته کوی ووایه ته ما ته ټیوبویل نه 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 دا پیر الیکشن خلکو ووټ راکړی چې عمران خان رها کو زه تا نه تپوس کوم په دې دوه ماتې جلسې ملتوي شوې دریم ځل اندو خان صاحب سره وعده وکړه چې انشاءالله تا ته به لیارې کې هېڅ ورکه وټې نه وي ته په اسلام آباد سنجای کې خپله درنه وکړه هېڅ مسله نشته اسلام آباد نه بېله لیارې بند پېښور نه بېله لیارې بند زه په 26 هغه کې بند شوی وم خبر یې چې بلکل قدم چې نشو اخیستی بیا څه شي اجازت ورکول اندا جمهوریت دی خلک په څوره په تکلیفونو شو لیارې بند هر شی بند دا تپوس مو کوو که نه و نن کې پي کې عوام ما تعلق ډسټرک اورګزي سره د سپیکر صاحب مو چې کله حلقې ته لاړ شو ما خیال دی دا ټول په دې خبرې ما سره پیغام صاحبان متفق وي هغه د یک سوال کوي چې تاسو ته خو مو ووټ درکړی و چې تاسو د جمهوریت تحفظ وکړو عمران خان را خلاص کو نو تاسو لاړ یو تاسو هلته چېرته ناست یو نو سپیکر صاحب زه دې اسمبلي نه نن د خپل عوام ته و هر ایم ته پکار دی چې خپل عوام ته وي چې بیدار شو ما مخکې په 12 اګست تقریر کې دا خبره وکړه که نه چې هر بنګلادیش څنګه نه مو سبق نه خلو بیا د بنگلادیش آرمی چیف نے سبق نہ خلو عوام نے سبق نہ خلو قسم په خله مو د مار پکار دی مو د مسجد به نور ژوند نه دی پکار ته مو تیرو پاکستان غنی ملک چې قدرتی حسن و نچر ریسورس نه مالامال ملک دی نن هر څه نه مو محروم یو 9 مہینہ بعد کوم دو مس پلانو غیر آباد تا په پاکستان کې څومره سرمایدار خلک دي څومره کارخانهدار خلک دي 70% خلک چې کوم د امیګریشن وکړو د ملک نه لاړو ولې څه چل دی هغو ته هم زه دا درخواست کوم چې ملک ته واپس راشو دا ملک ته مو دی دا د چا د پلان ملک نه دی د ملک دا به خدای ساتي دا ملک به مو ساتو په نرې به ساتو آله به که خیر وي انشاءالله جمهوریت تحفظ څه ګوندې مو کوو نن څه د کومې ډرامې شروع دي
کله نه. وزه د پنجاب پولیس ته د اپیل کوم د KPK اسمبلی نه چې خدای دپاره غلط ما استعمالېږه، غلامي په دماغو ما هغه ازادي راوړه، د عمران خان په نظریه لاړ شو، که د ملک جوړول مغاړي د ملک اوچتوو د عمران خان په نظریه لاړ شو. وزه به دا خبره وکړم سپیکر صاحب، PTM منظور پښتون مودانی او فرشته دی چې د منظور پښتون کوم غلطې خبرې دي سیټ تکا، خو نه سپیکر صاحب د تا په توسط وزیر اعلی صاحب ته زه دا اپیل کوم چې هغه خبرې چې هغه د پاکستان د پښتنو په مفاد کې دي آپ قبول کړئ، هغه د PTI یوه حصه جوړه کړئ. هغه نه بعد زه د لږ تعداد کې اپوزیشن ناست دی دو ته زه دا ریکویسټ کوم چې خدای دپاره په دې ملک په دې قوم رحم وکړئ. هېڅ مسله نشته، خفه کېږو ما مو وروڼه یو، موږ سرتاج یو. خیر دی که تاسو 47 فارم باندې راغلي وو بیا مو احترام کوو، د اسمبلۍ کې ناست یو موږ کولیګ یو، خو نه په دې ملک باندې نور چا سره کمپرومایز ونه کوئ. زه تاسو نه دا تپوس کوم 1947 کې سپیکر صاحب پاکستان جوړ دی، هلته نه ظلم شروع دی، بټو صاحب سره څه وشو، بېنظیر محترمه صاحب سره څه وشو، نورو سره څه ونه شو، ټول یې ډیوایډ کړي وو. د ملک څه سیسټم روان دی، نن درې مو وخت دی چې نن دا جذبه مو ونه کړو، سبا د مو اولاد دی، هغه ته به دنګدونه مو پرېږدو. همیشه دپاره به تاغوت کوو، یو به جرنل راشي، یو به DIG SPR راشي، هغه به ناست وي، هغه سره به ریموټ وي، ټول ملک په لړزان وي. څه چل دی څه ګپ دی؟ کله نه شو برداشت کوی دا خبرې. دا د مو ملک دی، دا د مو خاوره دی چې په دې ملک په دې خاورې غیرت ونه کړو، بیا به د خپلو ښځو باندې غیرت ونه کړو. سپیکر صاحب 9 مۍ نه بعد څه ونه شو، خواتونو بېزتي وشوه، ماشومانو بېزتي وشوه، الیکشن کې تاسو وکتو څه ناروا سلوکونه ونه شو. څه چل دی؟ مو PTI والا دا زمانو چې مو ملک مفاد دپاره د غاټو سړو مظاهرې وکړې چې خیر دی نن به ټیک شي دا حالات، سبا به دا حالات ټیک شي، خو څومره مو صبر کوو حالات رسه نور خرابېږي. سپیکر صاحب دا خبرې د برداشت نه دي. نن ته وګوره انټرنیشنل لیول خلکو د پاکستان پولیټیکل پاکستان جمهوریت پر خلک مذاق کوي. دې ته مو خبرو ته فیټ شو، که چیرې موږ کې دا غیرت وی، دا صلیت وی، انشاءالله تعالی دا کیسې به نه وي. نو خبرې ډېرې وشوې سپیکر صاحب. زه د خپلو ټولو MP صاحبانو ته دا درخواست کوم چې څرنګې موږ د خبرو اهتمام وکړو د حقیق خبرو، نو بالکل حقیقت څه کوم دی دا چپاو نه کړو. نن د جهاد وخت دی، مو هېڅ شک نشته چې څومره PTI والا کسان دلته ناست دي، دا عوامي نمایندګان، دا تاسو ټول غازیان یو. و دا به درته ویم چې انشاءالله تعالی شهادت مرګ ته سینې مخ ته کې، دا خو خوش قسمتو خلکو ته داسې مرګونه میلاویږي، څه شي پروا کوو، دا دنیا خاطې فاني دی. نو سپیکر صاحب انشاءالله تعالی تا په تصوت سره وزیر اعلی صاحب ته هم دا مو درخواست دی چې بس همدومره کفي وه، نور چې کوم دی عوام ټول عمران خان سره ولاړ دی، دا د عمران خان سپیان دي، هغو زړونه غورځېږي لګیا دي، هغو تمې ختمېږي لګیا دي، نور عوام سره ظلم نشو کولی. انشاءالله مو به مخکې وو، عوام به راپسې وي، پاکستان په خطر هر قسم قرباني ته تیار یو. دا هم خدای سره وعده دی، د عوام سره وعده دی، نور کمپرومایز د ملک باندې نشو کولی. ډېره مهرباني. जनाब हमायूं खान MP है, हमायूं खान का माइक ऑन कर दें। बिस्मिल्लाह।